د لور قاتل خو جی گیر شو خو آیا سزا به ورته میلاو شي او که میلاو نشي د دې ځای پورې خو گیر شي جناب او اتکړې ورته ور واچولی شي او پریس کانفرنس وشي او ویډیوګانې شیر شي ډېره ښه خبره ده خو د هغې نه پس جناب سزا ورته میلاو نشي که چېرې تاسو خیال کړئ د دې نه مخکې چې د هغه مونځ دغه ډانچې باره کې هغه کس خنداګانې کړې وې او د سجدې حالت کې ګډېدلی او دغه شان د قیام حالت کې ورته ډول والی کېدو او د مونځ د ډانچې ډېره غټه بې حرمتي کړې وه د هغې نه پس هغه ونیولی شو په 24 ګنټو کې او جناب کم چې هغه شاباسي دي هغه واخیستلی شو خو د هغې نه پس کو تاسو خیال کړئ که نه ډېر خلک راووتل او د هغه په شان نقش قدم باندې لاړه او دې خوا به ورته ډول ډزېدو او د مونځ بې حرمتي نورو دنیا خلکو وکړه ویډیوګانې به تاسو کتلي همي دې کې وجه څه ده جناب د یو کس د یو عمل په وجه باندې هغه مشهور شو خلکو ته پته ولګېده چې راشئ په دې خو سړی دومره مشهورېږي او صحیح لږ به ونیولی شم او د هغې نه پس بیا اخوا چې دا کم کار وشو د نیولو ده د هغې نه اخوا چې د کومو خلکو کار دی هغه بیا لاس نه اچوي هغه بیا خبره مخکې نه بوځي راشه بس زه به هم دا کوم بل به هم دا کوي او هسې نیول دي او په سکرین به راشو او د هغې نه پس بیا څه نشته جناب نو دومره خلکو ویډیوګانې وکړئ د مونځ بې حرمتي نورو خلکو هم وکړه دا وجه څه وه دا ولې سزا خوا نه میلاویږي نو جناب او په وختي یو خبر شومه چې په پلاني ځای کې بیا یو وړوکې ماشومه هغه خپل پلار ویشته او قتل یې کړه بجلیګر مولوي صاحب دی الله وبخي الله دې قبر د نور نه ډک کړي هغه به یو خبره کوله او ته په ډک بازار کې د یو غل نه لاسونه پرې کا بیا دې څوک غلا وکړي ته په ډک بازار کې یو کس سنګسار کا بیا دې څوک زنا وکړي ته په ډک بازار کې یو قاتل قتل کا بیا دې څوک قتل وکړي ته په ډک بازار کې چاله سزا ورکا ته چاله سزا ورکا بیا دې څوک دا خبرې اترې وکړي خو نه جناب دا معامله زموږ ډېره قسم نه کمزورې ده زما د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې یوې زنانه غلا وکړه غلا او خبره راله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لا او خبره په دې وشوه چې د دې زنانه نه به لاس پرې کړی کېږي څه کسان راغلل نبي علیه صلات وسلام ته سفارس وکړو او ویې ورته د الله رسوله وایي دا کومه زنانه چې دا ډېره د اوچتې کورنۍ سره تعلق ساتي او که چېرې دې نه لاس پرې کړی شو نو ډېره د بې عزتۍ خبره ده غرض دا چې دا تاسو معاف کړئ نبي علیه صلات وسلام ډېر عجیبه انداز اختیار کو او پاسې د یو خبره وکړه ای خلکو کوچرې او دا غي زنانه هم فاطمه نومو اے خلکو کوچرې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لورو حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها د نبی اسلام ډیر نازبینه لور وه وای کوچرې دا هم غلا وکړي نو د الله په ذات قسم محمد صلی الله علیه وسلم به لاس پرې کوي د چا خاطر به نه کوي نو غرض مې دا دی هر کله چې یو مجرم ته خپله سزا میلاویږي نه نو د مثال بیا د کینسر جي دا بیا په بدن کې خورېږي او دا کینسر بیا بل کس ته هم لګي دا داسې کینسري نو څوک سزا د څو برې میلاویږي نه دا پلار دی او خپله وړه شانتي ماشوم یې قتل کړه د دې چې څومره سزا ظلم یې کړی ظلم چې د ظلم خلاف څه کېږي د خو ګورې سزا میلاو شي او که چېرې نه یو څو میاشتې دا جیل وخوري او د هغې نه مخکې بس بیا خبره ختمه نو یاد ساتئ د الله په ذات قسم دا ټول جرمونه به سیوا کېږي دا خبره اترې به نورې هم سیوا کېږي په دې کې کمی نشي راتلی ولې جناب سزا نشته او هر کله چې سزا نه وي او هسې نیولي او د هغې نه پس پریس کانفرنس او د هغې نه پس ویډیوګانې او خلک شیر شي او شاباسۍ میلاو شي او که چېرې یو کس مشهور شي په دې خبره اتره باندې نو بیا څه نور به هم عبرت بیا اخلي نور به هم وایي چې راځه سزا نشته نو که سزا میلاو شي یو مجرم ته نو بیا قسم دی که څوک خبره وکړي یقیني که څوک بیا کړنګ وکړي کړنګ دا خو ټول ما ورته وګوره د ډب مسلمانانو جي ډب کو ما ورته نه راځي یقینیت هم بس کو بیا دا جرمونه ختمیږي نو بهر کې زما ټولو ادارو والا ته دا خواست دی جناب چې مجرم ته د خپله سزا میلاویږي ځکه چې دا د نورو دپاره عبرت دی او که نه دا خبرې اترې شي او پریس کانفرنس شي او د هغې نه پس بیا خبره ورانه شي نو څنګه چې د مونځ دا خبره اتره وه چې یو کس خو یې ګیر کو په 24 ګنټو کې
خو سزا ورته میلاو نشوه سزا خلکو ته پته ونه لګېده نو څه چلې وکړو د هغې نه پس نوي خلک راووتل او د مونځ بې حرمتي وکړه نو جناب داسې به هم دی خو بس الله